بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه سبق نمبر 248 ته الدرس السادس والستون شپږ شپېتم نمبر درس ته. په دې شپږ شپېتم نمبر درس کې مونږ اول درس کې د الفاظ معنی وی، په دویم درس کې مونږ د الفاظ معنی په جملو کې استعمال کړي، استفهامیه جملې پکې جوړې کړي. په نن درس کې به ان شاء الله مونږ تمرین حل کوو. په تمرین کې مونږ له یو سوال راکړی وای ترجم بالبشتونیه، د عربی جملې راکړي دی، وای دې تاسو په پښتو کې ترجمه وکړئ. او بیا راکړي دی وای یاره قمري میاشتې چې کوم اسلامي میاشتې دي وای دا ټولې په د دې تعداد ولیکئ، په ترتیب یې ولیکئ. او بیا راله کوم دا شمسي میاشتې دي د دې په پښتو کې د عربی کې ولیکئ او بیا یې په انګریزي کې ولیکئ. نو دغه ان شاء الله حل کړي دي. اول سوال دی ترجم بالبشتونیه. ترجم دا د امر صيغه ده، ته ترجمه وکا. ترجم ته ترجمه وکا بالبشتونیه، پښتو ژبه کې ترجمه وکړئ، د عربی نه پښتو جوړه کړئ. یصوم المسلمون مسلمانان روجی نیسي. صام یصوم معنا ده روجی نیول. نو یصوم دا د فعل مضارع اوله صيغه ده، د دې معنا ده روجی نیسي. المسلمون مسلمانان، دا المسلمون فاعل دی. یصوم المسلمون مسلمانان روجی نیسي فی رمضان المبارک. دا رمضان چې دی کنه په دې باندې دا کسره ځکه نه راځي چې دا غیر منصرف ته، په غیر منصرف باندې کسره نه راځي. اله په کسره راځي چې کله په د باندې الف لام راشي. نو اوس په الف لام نشته، نو په د کسره هم نشي راتلی او نه په تنوین راتلی شي. نو موږ به وایو فی رمضان المبارک، فی رمضان المبارک، په رمضان المبارک کې مسلمانان روجی نیسي. یصوم المسلمون مسلمانان روجی نیسي. په کومه میاشت کې روجی نیسي؟ فی رمضان المبارک، په رمضان المبارک میاشت کې. ٹھیک شو؟ دویمه جمله را کړې وي فی رمضان المبارک، په رمضان المبارک کې تنزل الرحمت، رحمت نازلیږي، رحمتونه راوریږي. د رمضان المبارک په میاشت کې رحمتونه راوریږي. بیا درېیمه جمله را کړې ده ویبدأ الاختبار. یبدأ معنا ده شروع کیږي. نو یبدأ شروع کیږي، الاختبار اختبار امتحان ته وایي، امتحان شروع کیږي. الفترة الاولى معنا ده سه ماهی، دریو میاشتې پس چې کوم په مدرسو کې امتحانونه شروع کیږي هغې ته فترة الاولى وایي. یبدأ الاختبار الفترة الاولى، سه ماهی امتحان شروع کیږي فی سفر، د سفر په میاشت کې. د سفر په میاشت کې کوم اسلامی سفر میاشت ته اول وی محرم او بیا پسې سفر وی، بیا ربیع الاول، بیا ربیع الثانی. نو دویمه میاشت کې بیا دغه شروع کیږي، امتحانونه شروع کیږي. ځکه زموږ د مدرسو سبقونه په شوال کې شروع شي. شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او سفر. نو هغې کې بیا سه ماهی امتحانونه شروع کیږي. نو یبدأ الاختبار، اختبار یعنی امتحان شروع کیږي. الفترة الاولى سه ماهی فی سفر، د سفر په میاشت کې. ويبدأ الاختبار السنوي، ويبدأ او شروع کیږي الاختبار السنوي. اختبار السنوي معنی سالانه امتحان. سنه چې دی دا کال ته وایي او اختبار امتحان ته وایي. نو اختبار السنوي معنی دا سالانه امتحان. ويبدأ الاختبار السنوي او سالانه امتحان شروع کیږي فی شعبان، د شعبان المبارک، شعبان المعظم په میاشت کې. د شعبان په میاشت کې د سالانه امتحانونه شروع کیږي. والدی، والد پلار ته وایي، او والدی معنی ده زما پلار. دا یا چې دی دا ضمیر دی د واحد متکلم، نو د دې معنی ده زما پلار. والد پلار او والدی زما پلار. یسافر، سافر یسافر معنا سفر کول. یسافر هغه سفر کوي. للحج، د حج د پاره، د حج د پاره. فی ذوالقعدة یعنی په کتاب کې لیکلي فی شوال، د شوال په میاشت کې حج له سفر کوي. خو په شوال کې څوک نه ځي، نو په ذوالقعده کې ځي او په ذوالحجه کې بیا حج وي. نو داسې څوک نه ځي. او پخوا به پیدا خلک تلل، خو هغه به شپږ میاشتې مخکې روانېدل. په شوال کې بیا که څوک پیدا ځي نو نشي روانېدی. نو داسې ده چې ما ذوالقعده لیکلي په کتاب کې شوال دی، تاسو بیا هم ګورئ. نو والدی زما پلار یسافرو سفر کوي للحج، د حج د پاره. زما پلار حج لذي فی ذوالقعده، د ذوالقعدې په میاشت کې زما پلار حج لذي. دا د زی معنی ما د یسافر وکړه. ها، یسافر معنی سفر کوي. نو زما پلار د حج د پاره په ذوالقعده کې سفر کوي. نو مونږ آسان وایو زما پلار په ذوالقعدې میاشت کې حج لذي. اوس وای اذکر،
ته ذکر کا څه شی ذکر کا الشهور القمریه شهور د شهر جمع ده شهر یوې میاشت ته وایي شهور ټولو میاشتو ته وایي یعنی 12 میاشتې وي ټولو ته شهور وایي الشهور القمریه اذکر ته ذکر کا الشهور القمریه قمری میاشتې څه ته وایي یعنی دا اسلامی چې کوم میاشتې دي یعنی محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی دغه راته یادوي نو الشهور القمریه قمری میاشت ترتیب سره نو موږ ته وایي اذکروا الشهور القمریه بالترتیب قمری میاشتې اسلامی میاشتې په ترتیب سره ذکر کوي نو اول ترتیب دا دی اوله میاشت چې وي هغه محرم الحرام وي اوله میاشت محرم الحرام دویمه میاشت سفر المظفر اوله میاشت محرم دویمه میاشت سفر المظفر داسې په ترتیب یادوخه دریمه میاشت ربیع الاول اسلامی اوله میاشت محرم الحرام دویمه میاشت سفر المظفر دریمه میاشت ربیع الاول څلورمه میاشت ربیع الثانی اوله میاشت محرم الحرام دویمه میاشت سفر المظفر او دریمه میاشت ربیع الاول څلورمه میاشت ربیع الثانی پنځمه میاشت جماد الاولی یا جماد الاول اوله میاشت محرم الحرام دویمه میاشت سفر المظفر دریمه میاشت ربیع الاول څلورمه میاشت ربیع الثانی پنځمه میاشت جماد الاول شپږمه میاشت جماد الثانی شپږمه میاشت جماد الثانی اوله میاشت محرم الحرام دویمه میاشت سفر المظفر دریمه میاشت ربیع الاول څلورمه میاشت ربیع الثانی پنځمه میاشت جماد الاول او شپږمه میاشت جماد الثانی اومه میاشت رجب المرجب اومه میاشت رجب المرجب اوله میاشت محرم الحرام دویمه میاشت سفر المظفر دریمه میاشت ربیع الاول څلورمه میاشت ربیع الثانی پنځمه میاشت جماد الاول شپږمه میاشت جماد الثانی او اومه میاشت رجب المرجب او اتمه میاشت شعبان المعظم او نهمه میاشت رمضان المبارک دا د روزې میاشت ده رمضان المبارک او لسمه میاشت شوال المکرم او لسمه میاشت ذو القعده او دولسمه میاشت ذو الحجه ٹھیک شو نو دا په ترتیب باندې مونږه 12 میاشتې بیان کړي اوس راته وایي الشهور اذکر دلته کې به بیا ولیکو اذکر الشهور الشمسیه والعربیه والانجلیزیه نو مونږ ته وایي اذکر ته ذکر کا ته بیان کا الشهور الشمسیه العربیه یعنی دا کم شمسی میاشتې چې دي په عربی کې نمونه واخله اول انجلیزیه او په انجلیزی کې یعنی انګریزی کې نمونه واخله نو شهور شمسی ته مونږه د انګریزي دغه وایو میاشتې وایو لکه جنوري فروری مارچ اپریل دغه وایي دا تاسو په عربی کې هم ذکر کوي په عربی کې هم نمونه ولیکئ په ترتیب سره او په انګریزي کې هم ولیکئ نو موږ دا لیکلي وایي د شمسي میاشتو عربي او انګریزي نمونه ولیکئ بیان کوي ذکر کوي ټیک شوه نو اوله میاشت چې کوم په عربی کې ده نو هغې ته وایي قانون الثانی یا ینایرو قانون الثانی ورته وایي ینایرو ورته وایي نو څوک ورته قانون الثانی وایي په عربی کې څوک ورته ینایرو وایي او په انګریزي کې ورته جنوري وایي نو جنوري ینایرو یا قانون الثانی یا ینایرو دا جنوري میاشت وایي جنوري میاشت دویمه وایي شباطو یا فبرایرو فروری ته وایي فبرایرو ورته وایي شباطو یا فبرایرو دا فروری میاشت وایي او ازارو یا مارسو د مارچ میاشت ده مارسوم ورته وایي او ازارو ورته وایي ازارو یا مارسو دا د مارچ میاشت وایي انګریزي کې ورته مارچ وایي
نیسانو یا ابریلو نیسانو یا ابریلو دا د اپریل میاشت وای ابریلو عربی کې ورته ابریلو وای یا ورته نیسانو وای نیسانو یا ابریلو دا اپریل میاشت وای ایارو یا مایو دا د مئی میاشت وای مئی ورته انګریزی کې وای او مایو ورته په عربی کې وای او ایار ورته په عربی کې وای ایار یا مایو دا مارچ مئی میاشت وای حزیران ورته وای حزیران شپږم میاشت حزیران یا یونیو دا جون ته وای یونیو جون یا حزیرانم جون میاشت وای او یونیو جون میاشت وای اومه میاشت تموزم ورته وای او یولیوم ورته وای یولیو د جون میاشت به یونیو وي او دا یولیو دا د جولای میاشت وي یولیو جولای میاشت یا تموزو هم د جولای میاشت وي آبو یا اغسطس دا د اگست میاشت وي انګریزي کې ورته اگست وي او په عربي کې ورته اغسطس یا آبو یا اغسطس دا د اگست میاشت وي نهمه میاشت ایلول یا سپتمبر دا د ستمبر میاشت وي سپتمبر یا ایلول سپتمبر دا د ستمبر میاشت وي تشرین الاول یا اکتوبر عربی کې مرته اکتوبر وای او انګریزي کې مرته اکتوبر وای او تشرین الاول مرته وای تشرین الثانی دا د نوفمبر مرته وای تشرین الثانی مرته وای دا د نومبر میاشت وای 11مه میاشت انګریزي چې کوم 11مه میاشت هغه ته تشرین الثانی وای او نوفمبر مرته وای نوفمبر قانون الاول یا دیسمبر دا د دسمبر میاشت وای دسمبر مرته وای په عربی کې انګریزي کې ورته دسمبر وای په فارسی عربی کې ورته دسمبر وای او قانون الاول مرته وای نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي دا د عربی کې د میاشتو نومونه او دا بره چې دی دا دې خوا د عربی کې د عربی او انګریزي کې د میاشتو نومونه شمسي میاشت او دا دې خوا چې عربی کې د اسلامي میاشتو نومونه ٹھیک شو محرم سفر ربیع الاول دا اسلامی میاشتې دي او دا ینایرو فبرایرو مارسو ابریلو مایو یولیو اغسطس سپتمبر او اکتوبر نوفمبر دسمبر دا په عربی کې نمونه دي د شمسي دې ته شمسي میاشتې مو مونږ ورته انګریزي میاشتې وایو لکه څنګه جنوري فروری وغیره نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي د دې ځان سره سکرین شاټ واخلئ او دا بیا ځان سره په کاپۍ کې ولیکئ او دوباره یې واورئ انشاءالله تاسو په دې باندې ډېر ښه پوه شئ دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام